بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو مو تاسو نن کوم خبرې کوونکي دي کوم موضوع متعلق غدمو زندگی ډیر لوی اهم ضروری موضوع دی. د مو زندگی هغه مسئله دی چې هر یو پلار او مور غسره روبرو دي. هغه یو خبره دی چې مو نن جامعه کې غباندې خبرې کول اشد ضرورت دی. هغه چوک دی د هغه چا متعلق گفتگو کو څه کچېرې نوي انسان سره نو پروردګار عالم نه بار بار غواړي کچېرې انسان سره وي دا لوی نعمت پروردګار عالم طرف نه خدای وند متعال طرف نه انسان ته میلو شوی وي دا نعمت پکار دی قدر وکو. هغه چوک دی چې دغه نن مارکیټ کې نن د مو جامعه کې رقیبان موجود دي غواړي چې دغه کسانو جسم مو سره وي اما روح مو نه واخلي. هغو کسانو متعلق خبره غواړم بیان کوم چې دغه جسم مو سره وي اما دغه فکر د بل چا لاس کې وي هیڅوک نه دي. د ماو ته دلبند د ماو ته بچي اولاد دي. خو بچیو تربیت حواله سره تاسو خدمت کې مختلف خبرې کوونکي دي. هغې زمانې کې چې د دې بچیو تربیت حواله سره نن مو جامعه کې ډیره کمکاري موجوده دی، ډیره بې توجهي موجوده دی. مو نورو شیانو ته زندگی کې توجه زیاته دی اما د خپلو بچیو تعلیم او تربیت خصوصا تربیت حواله سره مو مسائل زیات دي. دغه اولاد دغه بچی پته شته دی د چوک دی دغه بچی هغه دی چې قرآن مجید سوره فرقان کې د شانتا بیانې څه هغه کسان چې د خداوند متعال خاص بندگان دي څنګه ته عباد الرحمن نویل شي. د خداوند متعال د رحمان بندگانو یو صفت ده دی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. غلسونه اوچاتی د خدای درگاه کې پروردگارا موتا عطا کې هدیه کې هبه کې څه شی من تشی نه اصلا گفتگو دی دعا کې طریقه مو ته قرآن غواړي بیان کی. مو والدین یو دشي توجه وکو والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا مو ته زوجاتنا خځونه عطا کی و بل دی پسې ورسته جمله و ذریاتنا نه دا څه صرف د کوم نن د خځور میړه خبره دی نسلونو خبره دی. یعنی پروردګاره مو آینده نسلونو د پر هم دعا غواړو. غته شي دعا دی دا د څه قرة اعین یعنی هغه اولاد هغه بچی څنګه د انسان د سترګو ساړوالي سبب جوړیږي. غسه انسان سار اوچاتوي سار بلند وي دغه انسان سترګې اوچاتي وي دسه اولاد غړو پروردگار علمنا وجعلنا للمتقین اماما. اور پروردگار علمنا بلا کومه دعا غړو غدا دې پروردگار مو اور د مو بچی غا رهبر وګرځي د جامع څه د نور خلکو هدایت وکي. بس یو تعبیر بچیو متعلق قرة اعین یعنی د سترګو ټنډک د سترګو ساړوالی همدغه جمله صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هغه جمله هغه څه کې څه تهذیب علوي دغه زندگی اهل بیتو زندگی تیردو کومه طریقه څه حدیث کیسه کې بیان شوی دی. غا کله امام حسن مجتبی رشي یا قرة عینی و ثمرة فؤادی ای د ما د سترګو ټنډک یعنی د مور او پلار د پاره بچی غ د سترګو ساړوالي سبب دی غ قرة اعین دی. دغه اولاد څه قرآن وی څه د قرة اعین دی. د یوه جمله شوله. بله جمله ذکر کوم سوره کهف کې پروردگار علم ذکر کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. او د ما بندگانو مال اور اولاد د دنیا زینت دی. والباقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا. اور دغه باقیات صالحات انسان ځنه ورست کوم څپریګدي د انسان د پاره خدای سره ډیر لوی بهترین شی دی و خیر عمل اور بهترین ارزو دی. قدرمنو عزتمنو د موت بچی کوم دی دا قرة اعین دی. د موت بچی څه دی دغه پیغمبر دی څه ان الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه. د بهشت ګلونو نه ګل دی دغه فرزند بچی صالح چې غزی وی لور وی څه صالح وی د ګلو نه یو ګل دی د بهشتو. کله د بهشت ګلونو یو ګل شول کله د قرة اعین شول کله د دنیا زینت شول کله د باقیات صالحاتی
ما ته ذمہداري څه دی غدا دي څه دیو طرف ته توجه کو د دیو تربیت کې کوتاهي ونه کو ویلې د دیو تربیت کې کمو بیڑا وکا هم دنیا کی سرخوریو هم آخرت کی سستی موکا غفلت موکا هم دنیا کے دمونا ما جو ستڑلی دی هم آخرت کے بمونا تاپوس کی اور دی عذاب اور صورت عواقب دی غب متشامل حل کی گی پکار دے توجہ کو سوال خپلو بچیو تربیت حوالے سره کون زنا شروع کو راشی پروگرام کے ذکر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.